السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو ټول درنو قدرمنو معززو زده کوونکو ته د لسم ټولګي د بیولوژي اړوند مضمون ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې روغ جوړ او د صحت په کالیو کې به ووایم. درنو ګرالیو زده کوونکو، مخکې له دې چې موږ تاسو د بیولوژي دویم فصل چې هغه د میتابولیزم او غیر غذایي مرکباتو څخه بحث کوي شروع کړو، نو لږ څه په تېر درس باندې لږ بحث کوو. تیر درس درنو زده کوونکو د موږ تاسو هغه په علمي میتودونه یا ایجوکیشنل میتود وو. علمي میتودونه له هغه میتودونو څخه عبارت دي چې د علمي فعالیتونو د سرته رسولو لپاره استعمالیږي. یعنې د دې لپاره چې موږ تاسو یو علمي میتود یو علمي فعالیت سرته رسولی وي، نو له علمي میتود څخه استفاده کیږي. او په هغې کې مو وروسته بیا شپږ پړاوونه ویل چې د هغې له جملې څخه لومړی د پوښتنو کولو یا د پوښتنې د مطرح کولو پړاو، دویم د فرضیې د جوړولو پړاو، دریم د فرضیې تحلیل، څلورم د فرضیې پایله، پنځم د فرضیې ثبت کول او شپږم د راپور چمتو کول. درنو زده کوونکو، اوس راځو خپلې موضوع ته چې هغه د میتابولیزم او غیر غذایي مرکباتو څخه نمایندګي کوي پیلوو. خو دا چې میتابولیزم مو ښه پیژندلی وي، لومړی باید د دې لپاره موږ تاسو یوه حجره وپېژنو، ځکه همدغه میتابولیزم دا یو غیر غذایي مرکبات دی چې د انسان د وجود یا عموما کې د یوې حجرې په داخل کې صورت نیسي. نو ځکه اړینه او ضروري ده چې لومړی باید موږ تاسو حجره وپېژنو. حجره چې په سیل په نوم سره هم یادېږي، څه ته ویلی کېږي؟ د ژوندیو موجوداتو وظیفوي ساختماني واحد بللی کېږي. د دې لپاره چې یو ژوندی موجود منځته راشي، جوړ شي، نو د هغې لپاره شرط دا دی چې حجره باید موجوده وي. ځکه موږ تاسو یایو چې ساختماني واحد دی، لکه څه رقم چې د یوه بیلډینګ یا د یوه تعمیر لپاره اساس او بنیاد خښته ته اړتیا ده، نو همداسې د یوه ژوندي موجود د منځته راتلو لپاره حجره باید موجوده وي. د هغې څخه وروسته موږ تاسو ویلی شو چې حجره د جوړښت او د شکل له نګنه مختلفې دي. مثلا موږ تاسو نباتي حجره او حیواني حجره له نظره تېره کړو چې مثلا د جوړښت له نظره حیواني حجره له څو برخونه جوړه ده او نباتي حجره له څو برخونه جوړه ده. لومړی راځم انیمل سیلز یا حیواني حجره. په عموم کې له درې برخو څخه جوړه شوې حجره ده چې د هغې لومړنۍ برخه سیل ممبرین تشکیلوي. سیل ممبرین یا حجروي غشا چې دا یې بهرنی کاورز جوړونکې برخه ده، یعنې د حیواني حجرې پوښ چې کوي یا کور چې کوي هغه څه کوي سیل ممبرین کوي. نو ځکه موږ تاسو یو چې دا د حیواني حجرې لومړنۍ یا بهرنۍ طبقه شمېرلی شوې ده. دوهمه برخه یې سایټوپلازم ده. سایټوپلازم له دوو کلمو څخه اخیستل شوې کلمه ده. Cyto means cells, حجره. Plasma means liquid, مایع. As you better know, this is the two sentence, or two words. Cyto means cells and plasma means liquid. So we says, د حجرې مایع ته څه ویلی کېږي؟ سایټوپلازم ویلی کېږي. اوس په دې کې مختلف د حجرې ارګانیلونه شامل دي. مثلا د هغې له جملې څخه موږ تاسو یادونه وکړو مایتوکندریا چې یو اساسي ارګانیل دی، د حجرې لپاره د تنفس وظیفه یا د ریسپیریشن وظیفه ترسره کوي. لکه څه رقم چې یو انسان تاسو فرض کړئ چې د سږو پر اساس تنفس کوي، داسې به یوه حجره د مایتوکندریا په اساس چې کوي تنفس کوي تر څو ژوندی پاتې شي. خو یوه خبره په یاد ولرئ، یوازې د تنفس وظیفه نه ترسره کوي، بلکې د انرژۍ د زیرمتون په نوم سره هم یادېږي، همدغه مایتوکندریا. نو مایتوکندریا د حجرې لپاره دوه وظیفې ترسره کوي، یو د ریسپیریشن، دویم د سټوریج، انرژي سټوریج، دې لپاره چې انرژي ذخیره کړي. د چا وظیفه ده؟ د مایتوکندریا وظیفه ده. بله موضوع هغه د حجرې کیمیاوي مرکبات دي. په حجره کې مختلف کیمیاوي مرکبات موجود دي، مثلا غذایي مرکبات، غیر غذایي مرکبات. خو په یاد ولرئ چې د حجرې کیمیاوي مرکبات بیا یو ډول دي، یعنې یو شان کیمیاوي مرکبات څخه جوړه شوي ده، هغه یې بیا توپیر نه کوي چې د هغې له جملې څخه دوه ډوله مرکبات موږ تاسو یایو
یو یې عضوي مرکبات دي. اول عضوي مرکبات او دویم هغه غیر عضوي مرکبات. عضوي مرکبات هغه مرکبات دي چې په خپله په طبیعت کې د خوسه کېدو وړ وي. مثلا موږ تاسو دې ته مثال ورکړو شحمیات یا قندونه یا نوکلیک اسید یا د هستې تیزابونه، دا په خپله څه شی دي؟ عضوي مرکبات دي. تاسو به سوچ کړی وي د اوړي په موسم کې که چېرته مو په ویښتانو باندې تیل استعمال کړی وي نو ستاسو سر به لږ څه ګرم وي. علت دا دی چې د ویښتانو پر اساس چې موږ تاسې غول کړي دي دغه لمر رڼا جذب شوې ده یا ګرمایش جذب شوی دی، نو پس موږ تاسې وایو چې دغه عضوي مرکبات د لمر د رڼا د جذب کېدو قابلیت هم لرلی شي. غیر عضوي مرکبات بیا هغه دی چې په طبیعت کې د خوسه کېدو وړ نه وي. مثلا د حجرې کومې برخې تشکیلوي یا کومه مواد په حجره کې غیر عضوي مرکبات بللی کېږي. مثلا اوبه هغه غیر عضوي مرکبات دي، یا مینرالونه په دې کې موجود دي، مختلف مینرالونه هغه هم غیر عضوي مرکبات تشکیلوي. درنو زده کوونکو، اوس راځو خپلې اساسي موضوع ته چې هغه د میتابولیزم څخه بحث کوي. امید دی چې حجره او د هغې برخې مو پېژندلې وي. خو موږ تاسو صرف په دغه ځای کې په حیواني حجره باندې بحث وکړو چې له درې برخو څخه جوړه شوې وه: سیل ممبرین، سایټوپلازم او نوکلیس، یعنې حجروي غشا، د حجرې مایع برخه یا سایټوپلازم، نوکلیس یا هسته چې په خپله ارثي مواد لري. خو پلانټ سیل بیا له دغه دریو برخو علاوه یوه بله برخه هم لرلی شي چې هغه یې سیلوال ده، یعنې لومړنۍ برخه یې سیلوال چې پروټیکټینګ سپاټس هم ورته ویلی کېږي، د نباتي حجرې ساتنه کوي سیلوال. دویمه برخه هغه یې سیل ممبرین ده او دریمه برخه یې سایټوپلازم. وروستنۍ برخه چې هغه د حجرې البته د نباتي حجرې داخلي برخه تشکیلوي نوکلیس ده. دغه نوکلیس یا په حیواني حجره کې ارثي مواد هم لرلی شي. اوس وایو میټابولیزم څه ته ویلی کېږي، څه ارزښت لري د انسان په وجود کې او د انسان د وجود یا په یوه ژوندی موجود کې په کوم ځای کې صورت نیسي. لومړی تاسو لیکل پیلوئ میتابولیزم څه ته ویلی کېږي. ټول هغه کیمیاوي بدلونونه چې د یوه ژوندی موجود یا په یوه ژوندۍ حجره کې د ودې، تکاثر، ترمیم، د انرژۍ د تولید یا د انرژۍ د مصرف لامل وګرځي میتابولیزم بللی کېږي. څه معنا؟ ټول هغه کیمیاوي بدلونونه چې په یوه ژوندي موجود یا په یوه ژوندۍ حجره کې د ودې یا ګروت، ترمیم، تکاثر، د انرژۍ د تولید او یا هم د انرژۍ د مصرف لامل وګرځي څه بللی کېږي؟ میتابولیزم. لامل وګرځي میتابولیزم بللی کېږي. خوږو زده کوونکو، موږ تاسو میتابولیزم وایو. میتابولیزم ټول هغه کیمیاوي بدلونونه چې په یوه ژوندي موجود یا په یوه ژوندۍ حجره کې د ودې، ترمیم، تکاثر، د انرژۍ د تولید او یا هم د انرژۍ د مصرف لامل وګرځي، د دې څه ویلی کېږي؟ میتابولیزم ویلی کېږي. یعنې د همدغه میتابولیزم پر اساس به یا حجره وده کوي یا به د دغه پر اساس مختلف مواد تولیدوي او یا به انرژي مصرفوي او یا به انرژي تولیدوي. دا څه شی شو؟ میتابولیزم شو. د هغې څخه وروسته موږ تاسو وایو چې میتابولیزم دوه مشخصې لري، یا د انرژۍ مصرف او یا هم د انرژۍ تولید. دوه مشخصې د میتابولیزم لري، یو د انرژۍ مصرف، دویم د انرژۍ تولید.
درنو زده کوونکو په دې هیله چې میتابولیزم مو هم په درست ډول سره پیژندلی وي او لیکلی مو هم وي. اوس راځو د میتابولیزم تعاملات. کوم تعاملونه دي چې د میتابولیزم پر اساس په یوه ژوندۍ حجره کې صورت نیسي؟ دوه ډوله تعاملات لرو. د میتابولیزم تعاملات په عمومي صورت سره میتابولیزم دوه ډوله تعاملونه ترسره کوي، یا به انابولیزم وي او یا به کیټابولیزم وي. انابولیزم او کیټابولیزم دوه ډوله تعاملات ترسره کوي، یو ته انابولیزم او دویم هغه ته کیټابولیزم. د میتابولیزم په پایله کې دوه ډوله تعاملات ترسره کیږي، یو هغه انابولیزم، دویم هغه کیټابولیزم. اوس راځو موږ تاسې انابولیزم پیژنو. انابولیزم څه ته ویلی کیږي؟ لومړی د لیکلو وړاندې د هغې زده کول اړین او ضروري دي چې موږ تاسو باید هغه زده کړی وي. انابولیزم ټول هغه کیمیاوي بدلونونه چې د هغې په پایله کې ساده مواد پر پیچلو موادو باندې بدلیږي څه بللی کېږي؟ انابولیزم بللی کېږي. ټول هغه کیمیاوي بدلونونه چې د هغې په پایله کې ساده مواد پر پیچلو موادو باندې ویشلی کېږي انابولیزم بللی کېږي. ټول هغه کیمیاوي بدلونونه چې په پایله کې ساده مواد په پیچلو او مغلق موادو باندې بدلیږي د انابولیزم څخه عبارت دی، یا د انابولیزم په نوم یادیږي. انابولیزم څه ته ویلی کېږي؟ ټول هغه کیمیاوي بدلونونه چې په پایله کې ساده مواد پر پیچلو موادو باندې ویشلی کېږي د انابولیزم په نوم سره یادیږي. درنو زده کوونکو که موږ تاسو امینو اسیدونه په نظر کې ونیسو چې په پایله کې پروټین جوړیږي، دغه د انابولیزم په پایله کې منځته راغلي دي. مثلا موږ تاسو وایو امینو اسید سره یو ځای شوي دي، دغې په پایله کې امینو اسید په خپله ساده مواد دي. کله چې سره یو ځای شي، سره مرکب شي، نو په پایله کې پیچلي او مغلق مواد لاسته راځي چې هغه پروټین دي. اوس امینو اسیدونه ساده مواد وو، کله چې دغه څخه کوم مواد لاسته راځي یعنې سره یو ځای شول، هغه به پیچلي مواد وي کوم چې د پروټین په نوم سره یادیږي. دویم مثال شحمي اسیدونه او ګلیسرول دی. کله چې شحمي اسید پلس ګلیسرول سره یو ځای شي، خو اوس زده کوونکو د دې په پایله کې موږ تاسو ته شحمیات یا فټس لاسته راځي کوم چې غوړ خاصیت لري، یعنې موږ تاسو په ساده لهجه کې هغې ته غوړي ویلی شو. هغه د شحمي اسیدونو او ګلیسرولو څخه لاسته راځي، هغه به څه شی وي؟ شحمیات، یا موږ تاسو ورته فټس وایو. چې دغو طرف ته کوم چې په ښي سایډ کې لیکل شوي وي یا موږ لیکلی دي ساده مواد او حاصل شوي موادو ته پیچلي مواد ویلی کېږي چې دا ټول د انابولیزم په پایله کې منځته راځي. یوه اصطلاح هم باید په ذهن کې له یاده سره وساتئ، هغه بیوسینتیسس. بیوسینتیسس څه ته ویلی کېږي؟ دا هم په خپله دوه کلمات دي. چې بیو په معنا د ژوند یا بایوت، معنا ژوند دی. د ژوند نه هدف چې دی بیولوژیکي، ځکه د بیولوژي ټول تړاو چې کوم دی هغه د څه شي سره دی؟ هغه د ژوندیو موجوداتو سره دی. نو ځکه موږ تاسو وایو چې بیو یا بایوس په معنا د ژوند او سینتیسس په معنا د ټو میک جوړېدل.
سینتز په معنا د چی دی ترکیبیدل جوړیدل لاسته راتلل بیوسینتزیس دوه کلمات دي بیو په معنا د ژوند یا د بیولوژیکي او سینتز په معنا د ترکیبیدل یا جوړیدل دي څه معنا ټول هغه مواد چې په یوه ژوندۍ حجره کې جوړیږي د بیوسینتز په نامه سره دي یا هغه مواد چې د یوې ژوندۍ حجرې په داخل کې جوړیږي د څه په نوم سره یادیږي د بیوسینتزس خو سره په دې باندې تاسو اکتفا نه کوئ چې موږ تاسو وایي چې بیو په معنا د ژوند یا د بیولوژیکي او سینتزس په معنا د ترکیبېدل دي دا خو موږ تاسو داسې تعریف وکړو لکه لغات چې موږ تعریف کړی وي اصطلاح چې دی ټول هغه مواد چې په یوه ژوندۍ حجره کې جوړیږي یا په یوه ژوندۍ حجره کې د موادو ترکیبېدل عبارت له بیوسینتزس څخه دی امید دی چې بیوسینتزس مو هم په پوره ډول سره پېژندلی وي درنو زده کوونکو دا چې موږ تاسې انابلیزم په بشپړ ډول سره تعریف هغه موضوعات چې د انابلیزم مربوطه دي وپېژندل راځو اوس د کټابلیزم څخه یادونه کوو دویمه هغه برخه کټابلیزم ده دغه د انابلیزم د موضوع یوه معکوسه عملیه بللی شوې ده څه معنا چې د انابلیزم په پایله کې به چې کوم مواد لاسته راتلل هغه به پیچل یا مغلق وو اوس د کټابلیزم په پایله کې چې کوم مواد لاسته راځي هغه به ساده مواد یعنې د انابلیزم خلاف عملیه د کټابلیزم په نوم سره یادېږي شاید موږ تاسو داسې ویلی شو خو که بیا هم په علمي رویې سره ویلي کړو ځکه موږ تاسو لومړی فصل هغه په چی باندې و په علمي میتودونو یا علمي رویې سره و نو داسې به یې تعریف وکړو کټابلیزم څه معنا د مغلقو یا پیچلو موادو بدلیدل پر ساده موادو باندې ساده موادو باندې د چی څخه عبارت دی د کټابلیزم څخه عبارت دی یعنی کله چې پیچلي مواد وي په دې باندې عملیات یا تعاملات ترسره شي او له هغې څخه بیرته ساده مواد موږ تاسو ته لاسته راشي دې ته موږ تاسو څه وایو کټابلیزم وایو یعنی پیچلي مواد باندې تعاملات ترسره کوو د هغې په پایله کې لاسته راغلي مواد د ساده موادو په نوم سره یادېږي او دا عملیه د کټابلیزم په نوم سره یادېږي فرض مثال موږ تاسو لکه څه رقم چې تېر انابلیزم په موضوع کې اشاره ورته وکړه چې مثلا شحمي اسیدونه ګلیسرول سره یوځای کېږي شحمیات یوځای کوي همدغه شحمیات موږ تاسو تجزیه کوو په پایله کې به شحمي اسیدونه او ګلیسرول لاسته راځي دغه عملیه چې شحمیات تجزیه کړل په شحمي اسیدونو او په ګلیسرولو باندې کټابلیزم ده یعنې شحمیات کله چې دغه تجزیه شول د هغې څخه وروسته شحمي اسیدونه پلس ګلیسرول لاسته راځي چې دغه مواد ته اوس پیچلي مواد او حاصل شوي موادو ته یې ساده مواد ویلی کېږي او د عملیات چې کومه د دغې په اساس صورت نیسي کټابلیزم ویلی کېږي یعنې د کټابلیزم عملي پر اساس شحمي اسیدونه او ګلیسرول له شحمیات څخه لاسته راځي خو په یاد ولرئ چې دغه ساده مواد نور هم په کوچنیو موادو باندې تجزیه کېږي مثلا هغه په اوبو باندې H2O یا کاربن ډای اکساید CO2 په دې باندې ویشلی کېږي او دغه مواد بیا د یوې ژوندۍ حجرې لپاره انرژي برابروي دې لپاره چې انرژي لاسته راغلې وي باید پیچلي مواد په ساده موادو باندې لومړی تجزیه شي د هغې څخه وروسته شي راسته راځي انرژي د کومو موادو څخه د همدغو ساده موادو څخه انرژي راسته راځي او دغه انرژي بیا د ژوندیو موجوداتو د ژوند د پایښت د ژوند د فعالیتونو د حرکت د تراشو او همدا ډول د بیوسینتزس لپاره په کار وړل کېږي د بیوسینتزس لپاره هم دغه ساده مواد په کار وړل کېږي چې بیوسینتزس مو مخکې هم په درست ډول سره پېژندلی دی امید دی چې د میتابولیزم موضوع په درست ډول سره زده کړي وي او هغه معلومات چې موږ تاسو ته وړاندې کړل په درست ډول سره مو ځان سره یادښت کړي هم وي دا چې تاسو ستړي شوي نه وای د غیر عضوي مرکبات څخه به په راتلونکي لیکچر کې یادونه وکړو خو یوه یادونه کوم چې هغه ډېره ضروري ده دا چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د کورونا وایرس یا کوویډ 19 په ټوله نړۍ کې مخ په زیاتېدو دی د دې لپاره چې موږ تاسو خپل ځان خپل ملت د همدغې خطرناکې وژونکې ناروغۍ څخه ساتلی وي
په کور کې پاتې شئ تر څو ژوند مو دوام وکړي. بیا ښې چارې.